أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. سورة الأعراف 65 نمبر آیت. په دې 65 نمبر نه دوه مواقع ذکر کیږي او د دوه مواقع هم دغه مضمون دی چې د الله تعالی توحید بیانول، د اسلام د دشمنانو مخالفت او ځینې خلکو منل. کوم خلکو چې اسلام منل د هغې دپاره الله تعالی خلاصې ورکړی دی، او چې کوم خلکو یې مخالفت کړی دغه الله تعالی په خپل عذاب سره هلاک کړي دي. دا د مخکې نه معمول را روان دی. په دې باندې چې د اسلام مخالفت عذاب ته دعوت ورکول دي، نو دوه مواقع د دلیل په تور باندې پیش کیږي. الله تعالی وی و الی عاد امنګ لګل او عادیانو ته اخاهم رور د هغوی هودن چې هود علیه السلام. عاد چې کوم دی نو دا د نوح علیه السلام نو وروسته په 15مه پیړۍ کې 15م پوسټ کې یو سړی تیر شوی دی. دغه کس نوم خپل معنی عاد دی، ردی اولاد د دې غون قوم ته عادیان ویل کیږي. دا به مشهور سړی. هود علیه السلام هم د نوح علیه السلام په اولاد کې دی، د سام په نسب کې راځي. د نوح علیه السلام درې زامن دي، د سام په اولاد کې راځي، او د نوح علیه السلام په 15م پوسټ کې د هم په اولاد کې راځي. د عاد او هود علیه السلام څلورم پوسټ کې چې کله سام ته ورسېږي نو هلته کې دا دواړه یو ځای کېږي، خاندانونه یو ځای کېږي. نو په دې وجه باندې هودن اخاهم څه ذکر شو چې د هود علیه السلام د عادیانو ورور دی، نسبي ورور دی، خاندان یو دی، اسلامي ورور یې نه دی، ځکه چې عادیان کافرانو او هود علیه السلام پیغمبرو. نو اسلامي ورورولي په منځ کې نه وه او نسبي ورورولي وه، خاندان جوړ یو، دواړه د سام په اولاد کې راغلي. عاد چې کوم دی نو قرآن کې چې کله ذکر کېږي کله ورسره عادن الاولی ذکر کېږي چې اولنی عاد، او کله کله ورسره ذکر کېږي ارم ذات العماد. داسې عادیان چې هغه داسې عاد چې هغه ارم دی، او داسې ارم چې هغه خاوند د ستنو والا دی. در عاد په تفسیر کې قرآن کې ځای په ځای راځي. دې کې د مفسرینو بحث دی چې یاره ارم او عاد کې څه فرق دی. دویم عادن الاولی اولنی عاد نه معلومیږي چې وروستني نور عادیان هم شته، بل عاد هم شته دی. نو مفسرینو تحقیق دا دی چې عاد چې کوم دی نو دا د نوح علیه السلام په اولاد کې یو کس دی په 3مه پیړۍ کې، د هغې نوم ارم دی. د ارم بیا 2 زامن دي، د یو نوم عوس دی، د عوس د زوی نوم عاد دی، او د دویم نوم جثو دی، جثو نوم د زوی نوم سمود دی. نو د عوس چې کوم زوی دی عاد، هغې ته عادن الاولی اولنی عاد ویل کېږي، او د دې جثو دویم چې کوم زوی دی او دغه اولاد کې سمود دي، نو دغه د جثو کوم اولاد چې دي یعنی سمودیان، هغې ته او عادن الاخرى دویم عادیان یعنی اخروي عادیان ویل کېږي، عادن الاخره دویم وروستني عادیان. دا یو قول دی په دې کې. دویم قول دا دی چې نو حاصل یې دا شو چې عادیان په خپله معنی عادن الاولی شو، او سمود دغه دویم نمبر عادیان شو. دویم قول پکې دا دی چې کله عادیانو باندې عذاب راته، دا قول بیان القرآن نقل کړی دی. نو عادیانو کې یو ډله وه چې دا دیندار ډله وه، او دا مکې مکرمې ته راغلي د حج دپاره. نو چې کله عادیان هلاک شو دغه ډله پاتې شو. نو عاد الاخري هغه اخري ډله چې کومه د عادیانو وه هغه بچ پاتې شوه. نو د عادن الاولی هغه عادیان شو چې کوم عذاب هلاک کړي، او عادن الاخروي هغه شو چې کوم هلاک شوي نه دي، ژوندي پاتې شوي دي. دا تحقیق شو د عادیانو. الله تعالی عادیانو د هود علیه السلام راولېږه. عادیان چې کوم دي نو د دوی الله تعالی چې کوم دوی له کوم نعمتونه ورکړي، کوم پراخي ورکړي وه، نو دوی د عمان نه راونیسه د خضرموت او د یمنه پورې دوی غټې آبادیانې وې، ډېرې اوږدې آبادیانې وې، او ډېرې غټې غټې بنګلې لرلې. د عادیان ټوټل تقریبا 14 غټ خاندانونه دغه جوړ شوي، غټ خاندانونه. او به کوم زمکو چې دی آباد شي دغه د ډېر زیاتې پراخه او به باغونه او خسته خسته بنگلې وي
په دې باندې نعمتونو ډېره پراخي راغلي وو. دا خلک ډېر غټ خلک تکړه خلک، نو دوی د نعمتونو پراخي کې مس او چې د مستېدو کې دومره حتی ورسېدل چې د الله تعالی په ځماني بوتانو د سرونه ښکته کړ، د بوتانو غلامان شو. الله تعالی هود علیه السلام دوی ته دعوت د پاره راولېږه چې دوی د شرک نه واړی او د الله تعالی بندگان دي ساز. قال نو هود علیه السلام یا قوم اعبدوا الله، ای قوم عبادت کوي د یو الله تعالی، مالکم نش ساز د پاره من اله بل خده غیره بغیر د الله نه، افلا تتقون تاسو نه ریږئ د الله نه. قال الملأ الذين نو المشران حقوا كفروا كافرون من قوم د قومنا إنا لنراك يقينا من ين تعالى في سبعة بيوقفيك وإنا لنظنك من الكاذبين، يقينا من گمان کو بتا مان دروغجنونه چې دروغ وي. نو دی واقع کې تاسو ورته د اسلام مخالفت غټ خلکو مشرانو، نو د اسلام دشمنان همیشه هم غټ خلک دي، کشران خلک د اسلام دومره مخالفتونه بغاوتونه نه کوي. قال هود علیہ السلام ویل یا قوم ازما قوما ليس بي صفاحة نشت بما من حس بوقفي ولكني رسول من رب العالمين، لیکن ز پیغمبر طرف درب د مخلوقاتنا. نو زکه تاسو ته د خبرې کوم چې هغه تاسو ته طبيعت خلاف دي، در بوقفتیا خبرې نه دي. وبلغكم زرسم تاسو ته رسالات ربي پیغامونه د خپل رب، وانا لكم وزساسو د پاره ناصح خیر خوایم امین امانتدار. تاسو د آخرت غم را سره دی، د مستقبل غم را سره دی، نو بدی ور تاسو د آسماني دین او د شریعت لار تاسو ته خیم چې هلاک نشي. او عجبتم ان جاءكم ذکر من ربكم، ای تاسو تعجب کوئ په دې خبره باندې چې راغله تاسو ته ذکر او نصيحت من ربكم طرف در رب تاسو نه، علی رجل فزریه یو سړی باندې منکم چې تاسو د قبیله نه دی. نو دې کافرانو هم د عقیده و چې انسان پیغمبر کې دی نشي، نو که ته پیغمبر یې نو صاحب ځمنه پرشتہ ولې نه راځل د زموږ قبیله سړی ته څنګه سړی شو پیغمبر شوی، وای لازم نه یقیني. نو څنګه د نوح علی السلام د کوم جواب ملو شي د خپل قوم طرف نه، هغه جواب هغه اعتراض د قوم هم ور باندې وکړ. نو دې کافرانو هم عقیده دا و چې پیغمبري او انسانیت یو بل خلاف، یعنی انسان پیغمبر جوړې دی نشي. نو ځکه نوح علی هود علی السلام هم دغه جواب وکړ چې او عجبتم ان جاءكم ذکر من ربکم، آیا تاسو تعجب کوئ چې راغله تاسو نصیحت درب تاسو اعلی رجل فزریه یو سړی باندې منکم چې تاسو نه دی، لينذرکم دې لپاره چې وایي تاسو د عذابونو نه. واذکروا تاسیات کې از هغه وخت جعلکم چې تاسو وګرځولای خلفاء مشران من بعد قوم نوح، ورسره د قوم د نوح علی السلام. نوح علی السلام قوم چې کله هلاک شو زمکه اختیارات تاسو ته الله تعالی درک، وزادکم او زیات کړی تاسو په خلق پیدایش کې، ان اساس افراد قوت ډیر زیات دي. مخکې موږ ویل چې د دوی آبادیانی د عمان خزرموت روان شوی او یمن ته رسیدلی وي، نو الله تعالی ته زیات کړی په پیدایش کې بس د تند پراخینه. پس قرون تاسیات کوي علی الله نعمتون د الله تعالی لعلکم دې دفاره تفلحون تاسو کامیاب شي. قالوا دی ویل اجئتنا اتم تراغله لنعبد الله، چې موږ بندګي وکړو د یو الله وحده یوازي، ونظر امن پریدو ما حغس کان چو یعبد آباؤنا، چې عبادت به کاو زمنګ مشرانو. فاتنا تم تراوړه بما حغس تعیدنا ته من یاره ان كنت من الصادقین کته درشتونه نه، یعنی کوم عذابونه چې من یاره هغه عذابونه را باندې نازل